د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلی وه چې د مکې کفارو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې نه ویستو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه پرېښوده او په جړا د مکې نه ووت مدینې منورې ته روان شو او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل وی ای مکې ستا نه مې زړه نه کېږي خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغې مکې دې کلي ته د فتح او د غلبې په شان سره رادننه شو او دغه مکه فتح شوله کافر ټول ولاړ دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کومه هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراری چې زمونږ متعلق تا څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کومه خبره یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته کړې وه لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي خو څنګه چې یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته وی تاسو ملامته نه یئ نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ مکه فتح شوله ښه د غلبې په توګه سره نبی علیه الصلاۃ والسلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو په نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زه ما معاف کړی یې د خوشحالۍ ورځ وه ډېره نبی علیه الصلاۃ والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولی دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت ته یې راوستو د الله پاکه پیغمبره دا زما پلار دی او مسلمانېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی دا بوډا دې په خپل کور کې ولې نه پرېښوده دومره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولی دی او زما خواله دې راوستو کور کې به دې پرېښی و زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي